سورة الواقعة آیت نمبر 58 پنځلسم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 46 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العظيم. سورة الواقعة آیت نمبر 58 پنځلسم رکوع وشتم سپارہ. پدې آیتونو کې الله رب العزت د انسان د پیدایش ذکر کوي چې بنده مې پیدا کړو په اول ځل باندې او بیا بنده چې کوم دی په خپل مرګ کې شک کوي چې دا به څنګه چل کېږي چې زه به مرم او بیا چې کوم دی بنده په دې خبره کې شک کوي چې زه به دوباره څنګه راژوندی کېږم. نو الله فرمایي چې د بنده اول ځل پیدا کول دا مشکل دي او که د بنده دویم ځل پیدا کول دا مشکل دي. اول ځل پیدا کول دا ډیر مشکل دي ځکه په دې کې د انسان شکل او صورت پته نه لګيږي. الله پیدا کړ نو دوباره الله پاک ته دا پیدا کول دا نور متوي آسان دي ځکه الریډي یو ځل انسان نقشه پیدا شوله د انسان هر څه پیدا شول نو دوباره د راپاسېدل د الله پاک د پاره د انسان دا څه مشکل نه دی. لہذا یو دا خبر الله فرما کوي چې انسان ته مرګ راځي. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. دویم خبر الله دا کوي چې د مرګ نه چې کم دی مونږ عاجز نه یو. مسبوق کم کستویل کیږي مسبوق دی کس ته ویل کېږي امام ولاړ دی رکعت ته نشوي دی او بل کس راشي شاته واپس ودرېږي دي ته مسبوق ویل کېږي. او چې دا شاته کم کسان دي دا دی کس نه چې کم دی په منځ کې مخکې دي رکعتونه یې نه کړي دي ته مسبوق ویل کېږي. نو الله فرمایي چې مونږ هم د مرګ نه چې کم دی عاجز نه یو. که چېرته بنده دا خیال کوي چې الله تعالی د مرګ نه عاجز دی نو دا خبره بالکل نشته دی. مونږ د مرګ نه هم عاجز نه یو. او الله فرمای چې مرګ خو سکه مونږ په دې خبره باندې هم قادر یو چې تاسو ختم کو او تاسو په ځای باندې نور خلق راولو. على ان نبدل امثالکم تاسو به ختم کم نور خلق براولم. اور یا الله فرمای چې تاسو به ختم کم او تاسو شکلونه به مسخ کم او تاسو په دې شکلونو کې به نور خلق پیدا کم. په دې شیزونو کې الله پاک دا فرمای چې په مرګ به هم راځي باس بعد الموت مرګ برازي او مرګ نه پس به بندر چې کم دی د خپل د اعمالو تپوس په تنه کې دی به جواب ورکي. او الله فرمایي چې پر ټولو باندې مونږ سې یو غالب یو. افرأيتم ما تمنون ای وینه تاسو چې تاسو کوم منی رحم ترسوي انتم تخلقونه الله فرمایي وی دا منی دا تاسو رحم ته ورسوي د مور رحم ته لاړ شي نو آیا د دین چې دا کم معشوم پیدا کیږي دا څوک کوي دا الله کوي. انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوي هغه ام نحن الخالقون یا هم موږ پیدا کوونکیو. نحن قدرنا موږ مقرر کړی دی بینکم تاسو په مینس کې الموت مرګ وما نحن بمسبوقين او نه یو موږ عاجز کړی شوی على ان نبدل امثالكم لدي خبرنا چې بدل کړو مونږه تاسو غونته خلق وننشئكم او مونږه پیدا کړو تاسو فيما لا تعلمون په داسې صورت کې تاسو نه پیژنې. ولقد علمتم النشأة الأولى او بشک پیژنې تاسو پیدا کوخ اقرم بنه فلولا تذكرون بیا ولنه غور کوي تاسو. افرأيتم الله تعالی مثال ورکي زمیدار سړی پزماکه کې تخم کری بیا دا تخم چې کله را وروزي نو دا د ازمکه اوشلی او بیا د دینه یو تیغ روزي او بیا د هغې نه ونه جوړ شي
نو داسې چې کم دی په دې ونه باندې څه وخت پس چې کم دی خزان راشي بیا څه وخت پس چې کم دی دا ونه دې حد ته ورسېږي چې زمیندار یې واپس کټ کړي ویره دا اوس د کار نه ده نو داسې چې کم دی د بنده هم مثال دی الله پاک چې کم دی د مور رحم ته منی واچوله مثال د تخم دی هغه د مور په ګیډه کې غټېدو ماشوم تی نه راووتلو او بیا د باندې چې کم دی درې قسمه حالات راغلل یو د بچپن دی ویدا د بچپن دی بیا دویمه د هغه ځواني ده د 15 کالو نه واخله تر 40 کالو پورې او بیا دریم د باندې دا راغللو حالت ویدا اوس بوډا شو نو الله تعالی په دغه درې حالاتو کې انسان ته مرګ راولي څنګه مرګ راولي بعضی ماشومان په بچپن کې وفات شي بعضی خلک په ځوانۍ کې وفات شي او بعضی خلک په بوډاوالي کې وفات شي نو چې څنګه دا بوټي انسان چرته وکړي پزمکه کې تخم وکړي تخم نه تیغ روزي او تیغ نه چې کم دی بیا مکمل یو ونه جوړ شي دا ونه سو وخت په زمیندار په خپل لاس باندې کټ کی نو دا سي الله فرمایي چې دا انسان به هم سکیږي دا بمری انسان ته به مرګ راځي افرایتم آیکتلی دی تاسو ما تحرثون هغه څه چې کړی تاسو کرے تاسو انتم تزرعونه آیتاسو را زرقنوی هغا ام نحن الزارعون یا امونگا راتنکیو لو نشاء لجعلناه کچری مونگا غوارو نکلوبا مونگا دا حتاما ریزا ریزا فذلتم تفکهون فشیب تاسو حیران پادی شوی انا لمغرمون بیشک مونگا پتاوان کې پریوتلیو بل نحن محرومون بلکې مونږ یو بد نصیبه افرایتم الماء الذي تشربون آیا کتلی دي تاسو هغه او بکم چې تاسو سکي الله بیا چې کوم دی یو تبوس کوي او دا چې کوم دی د الله تعالی نعمت ته او دا سه نعمت ته چلوي نعمت ته نو الله فرمایي چې کوم او تاسو استعمالوي دا چا پیدا کړی دي دا الله تعالی پیدا کړی دي او الله فرمای چې کله تاسو دا اوبه اوس کې نو دې شکر ادا کوئ او اوبه چې کله استعمال کې دا غي شکر ادا کوئ ځکه الله او غواړي نو دا اوبه هم غیبول شي او تاسو کتلی دي زمونږ چې کم دی بعض علاقې داسې دي چې الته د سره اوبه شته دی نه او ځنې علاقې داسې دي چې اوبه خوشته دی خو هغه انتهایی مالګینی دي انسان چې په خوله کې واچي بیا د هغه خون نزي سړی به چې اولمبيږي بیا د بدن نه صابون نوزي زګ نوزي نو الله دل چې کم دی او بس ذکر کړي چې دا د انسان د ژوندۍ لپاره یو اهم نعمت دی انتم افرایتم الماء الذي ايكتلی دي تاسو هغه وبکم چې تشربون تاسو سکي انتم انزلتموه ايتاسو راکد کړي دا وب من المزل دوريزنا ام نحن المنزلون يا هم راکد راستون کیو لو نشاء جعلناه کچرت مونږ او غواړو نو کړو مونږ دا او جاجن دا وبترخي فلولا تشكرون تاسو ولي شکر نکوي افرأيتم النار التي تورون اي لدري دي تاسو هغه اور کوم چې تاسو بلوي انتم انشأتم ايتاسو پیدا کړی دا شجرتها ان دهغي ام نحن المنشئون يا هم پیدا کوونکیو نحن جعلناها تذكرة هم جوړ کړو د آیات نصیحت ومتاعا او فائدہ للمقوین د پاره د مسافرو فسبح بس نبی صلی الله علیه وسلم ته پاکي بیانوا باسم ربک العظیم د نامی در خپل چلوي شان ولده واخر الدعوانا الحمد لله